أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبما نقضهم پس سبب د ماتولو د دی میثاقهم وعدې خپل لره وکفرهم او په سبب د کفر کولو د دی بآیات الله فآیاتونو د الله تعالی سره وقتلهم الانبیاء او په سبب د وجلو د دی پیغمبرانو لره بغیر حق فنا حق سرا وقولهم او په سبب د وینا د دی قلوبنا چې زړونه زمونږه غلف په پردو کې دي بل طبع الله علیها بلکې مهر لګول د الله تعالی په دی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دی فلا یؤمنون پس دی ایمان نه وروړي الا قلیلا مگر ډیر لګو. په دې آیت مبارکه کې د یهودو څلور خباثتونه بیانېږي. یهودو کې یو صفت ناکاره نه و، ډیر صفتونه په دې کې. په دې آیت کې غټ څلور خبرې بیانې. یو دا چې دې کومې وعدې پیغمبرانو سره الله تعالی سره کړې وي او لوظونه یې کړي وو، میثاق یې کړو، هغه مات کو، پای باندې قائم پاتې نشو. دویم دا چې د معجزاتو نه انکار وکړو او دریم دا چې پیغمبران بې ګناه قتل کړو او څلورم دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته دعوت ورکړو نو دې زموږ ستا تعلیمات داړو ضرورت نشته دی، موږ په خپل کور کې پوره موږ سره علم شته دی او ستا د علم ته موږ ته ضرورت نشته دی. قرآن کریم فرمایي الله تعالی رضی ناکارا صفاتونو د وجنه د دې پزړونو باندې مهر ولګو، نزلونه ولا بند کړو، آیت هدایت او سم خبره دن نشي کوزیدي. روح البیان لیکلی دی ور دې ټول خبرو بنیادی وجه نقض میثاق ته، وعده ما تولو وعده خلافی کولو، په دې سره الله تعالی ناراضه کیږي او د الله تعالی غضب او لعنت او ذلت او رسوایی په دې باندې مسلط شو. کچې دې په دې خپل وعده باندې کلک پاتې شي وي نو الله تعالی په دې باندې مهر نه لګولې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږه خبردار کړیو. ابن ماجه کې دا روایت ده، ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې او پیر نبی علیه الصلاۃ والسلام بار راغی او یې فرمایي چې یا معاشر المهاجرین، اے د مهاجرینو ډلې، خمس خصال پنځه خصلتونه او پنځه خبرې داسې دي اذا ابتلیتم بهن چې تاسو کله په دې پنځو خبرو کې مبتلا شوئ او عمل کې راوست، یعنی عمل کې راوستئ او نبی علیہ السلام واعوذ بالله ان تدرکوهن، زه الله نه پناه غواړم چې دا پنځه خبرې تاسو نه کوئ. او کچرې مو مکړئ نو پنځه قسمه عذابونه په تاسو باندې مسلط کیږي. بیا لومبنۍ خبر نبی علیہ السلام دا وکړه چې لم تظهر الفاحشه فی قوم قط، چې کلم په یو قوم کې بے حیايي خورا شوې ده او عامه شوې ده تر دې چې حتی یعلنوا بها، دا بے حیايي خلق کله علانیت اور باندې شروع کړه. نبی علیہ السلام فرمای الا فشا فیهم الطاعون والاوجاع، الله تعالی په قوم باندې بیا طاعون مرض مسلط کی، عام بیماری شي ارسړي بیماری او والاوجاع، اوجاع هغه دردونو او تکلیفونو ته وي چې نبی علیہ السلام فرمایي التي لم تكن مزت فی اسلافهم، داسې بیماری چې دا مخکې زمانه کې چې ته نه راغلی او الله تعالی په دې باندې مسلط کی. او نبی علیہ السلام فرمایي دویمه خبره ولم ينقصوا الكيل والميزان، کله چې یو قوم په ناب تول کې کمی شروع کو
نو نبی علیہ السلام فرمای الا اخذوا بالسنین، الله تعالی پای باندې قحط راولي، شارټیج راولي، وشدت المؤونة، الله تعالی دی باندې رزق سخت کی ولا په اسانه بہت رزق نه ملاويږي، وجار السلطان علیهم، او الله تعالی په دی باندې ظالمان بادشاہان مسلط کی چې دای پزرونو کې برحم بالکل ني. او نبی علیہ السلام درې خبره کی ولم يمنعوا زکات اموالهم، کله چې یو قوم د خپل مالونو زکات ادا نه کو، زکات نه ورکی، نو نبی علیہ السلام فرمای الا منعوا القطر من السماء، الله تعالی بیا د اسمان نه باران نه وری، باران الله تعالی بند کی. او فرمایي چې کوم باران بیا کیږي ولول البهائم، کدا زناور او دا مرغې پزمکه باندې نه وي نو لم یمطروا، پدی به یو ساس کې باران هم نو شوي. دا باران چې نه او بیا وشي دا د حیوانات روزن الله تعالی وکي، ان انسانان خدا خپل عمل نه توبه نه واسي اسی باران غواړي. او نبی علیہ السلام سلورم خبره کی ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، چې کله یو قوم د الله او د الله د رسول وعده مات کړي، لوزونه مات کړو، نو نبی علیہ السلام فرمای الا سلط الله علیهم عدوا من غیرهم، الله تعالی په دې باندې یو دشمن مسلط کی. او فاخذ بعض ما فی ایدیهم، او دین غار سواخلی. او پنځمه خبره نبی علیہ السلام فرمای چې کله د یو قوم مشرانو ائمه هغه چې کله د الله په کتاب باندې عمل پریزي عمل نکي، بیا نبی علیہ السلام فرمای الا جعل الله بأسهم بینهم، الله تعالی بیا دی خپلو کې یو بل باندې مسلط کی، خپلو کې جنگ جګړې شروع شټول یو بل تون خلی. دا پنځه خبرې نبی علیہ السلام موږ منی کړیو چې را دینه ګورې ځان ساتي کړي دا عذابونه په تاسو باندې بیا راځي. نو نقض عهد او نقض میثاق د مؤمن دا صفت ته چې ولا ينقضون الميثاق، مؤمن با وعده خلافی چرې بم نکی، اگریمنٹ او وعده او حلف او لوز دا بدی پوره کی. او د منافق او د کافر د علامت ته چې دی به وعده خلافی کې او نقض عهد بکی. فایمان قدهم، په دې ټولو کې دا بعد لپاره سبب دی، په سبب د ما تولد دی لعناهم، په دې باندې لعنت کو الله تعالی په دې يهود باندې بني اسرائيل باندې س عذابونه مسلط کړي، یو پکې لعنت ته الله دې د خپل رحمت نه لري کړي دي، دیم په دې باندې غضب شوه دی، دیم په دې باندې ذلت او مسکنت در قیامت پورې مسلط شوه دی، او یو دا چې دین شادوغان او خنزیران جوړ شوي دي. د دې ټولو خبرو وجه سره بنیادی وجه سره نه په دې آیت کې بیانې، پس په سبب د ما تولد دی نقد اصل کې سپړدل وتوي، یو پړی چې جوړ کې او بیا واپس پړی نو دې سپړدل ته نقد ویل کېږي. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا، الله جل شانو فرمایي په دې مکه مکرمه کې یو ښځه وه، د هغې نوم ریطه و، لیونۍ وه، سار به ناسته وه، دا سر به خپل بلا خلک کېنولو، نو وړی به د هغې نه به پړي جوړولو، د هغې نه به څه جوړولو، چې ماسپښین به شن بیا به واپس پرانسته، واپس بیا تر ماښامه پورې، یعنې بې مطلب او بې مقصده کار یې و. قرآن دغه شانتې مه کېږئ چې لوز وکئ، عهد وکئ، اګریمنټ وکئ چا سره، او بیا دغه لیونۍ ښځې په شان بیا واپس پړی او ماتوئ یې. نو قرآن کریم نقد راوړو، وعده خلافي لفظ یې رانړو، وي مه ماتوئ، یعنې میس پړی، دا عهد د خولې خبره نه ده. دا لکه څنګه چې یو زمیندار ټول ورځ ناست او پړي جوړي او اودي او بیا واپس د هغې رانول څونه ګران کار دی، یو تار او یو رسۍ واپس پړدل ګران کار دی، د جوړولو نه ګران کار د هغې واپس پړدل دي. نو قرآن کریم فبما نقضهم میثاقهم، وی دا خپل لوز ماتولو دا گویا کې سپړدل شو. فبما نقضهم میثاقهم دا ما زائده دی د تاکید دپاره، پس په سبب د ماتولو د دی د یهودو د بني اسرائیلو میثاقهم لوز خپل لره، اکم لوز چې دی الله تعالی سره کړی دی په ازل کې عالم ارواح کې
او یا خپل پیغمبر سره کړی دی. نو یو دا وجه شوه د لعنت، او دویم وکفرهم بآیات الله، او کفر کول د دې په آیاتونو د الله تعالی سره. د الله د آیاتونو مراد هغه وخت پیغمبرانو سره چې کوم معجزې وي هغه دي، یا دویم دا چې احکامات د شریعت دي، یا دریم دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې قرآن او د آیاتونو نه. وقتلهم الانبیاء، او درېمه خبره او په سبب د وجلو د دې پیغمبرانو لره، پیغمبران وجلو او بغیر حق په ناحق سره. د پیغمبر کلم چې قتل کېږي دا به ناحق وي، ځکه پیغمبر د لاسه ګناه کبیره نه کېږي. نو پیغمبر داسې یو ګناه نه دی کړی چې ته ووجنې. د پیغمبر چې کلم یو سړی وجني دا به په ناحق وي، بې ګناه به وي. او قرآن کریم بغیر حق ځکه وایي چې کله دی دا کار کو نو دی په خپله وایي چې دا کار زمون غلط دی، ولیکن د خپلو دغه نه مجبوره شي د خپلو عادتونو نه پیغمبران وجلو بغیر حق په ناحق سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بدترین عذاب به د قیامت پر ورځ په هغه انساني چې دا انسان دی یو نبی د لاسه قتل شو، او یا د یو نبی قتل کړی دی. ځکه چې د یو نبی قتل کړو دا بې ګناه دی، ځکه پیغمبر معصومي، او چې د نبی د لاسه قتل شي نو ډېر بدترین انسان چې نبی څوک اصل په وچ ماجه نه قتلي، ولیکن دا ته د نبی لاسه لړې کړه د پیغمبر د لاسه نو ډېر بدترین انساني. نو بدترین عذاب په داسې انساني چې پیغمبر قتل کی یا د پیغمبر د لاسه قتل شي. او د بنی اسرائیل په یو ورځ باندې امام ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی چې 300 پیغمبران دی په یو ورځ باندې وجلی دي. الله جل شانو په زمانه کې دومره ډېر پیغمبران براله غلو. ندی بالکل داسې مثال دی لکه چې نن سبا په یو کلی کې الحمد علما ډېر زیات موجودي، دغه شان پیغمبران به ډېر زیات موجودو. دا د الله تعالی څومره لوی نعمت په دی باندې چې په یو کلی کې دومره ډېر پیغمبرانی، په یو علاقه کې بلا پیغمبرانو، د هر کلی د هر محلې لپاره. خدا دومره ناشکر قوم دی چې پیغمبران قتل کړو او بی ګناه بغیر حق په ناحق سره. د پیغمبر چې کلم قتل کې دا به ناحق وي، پیغمبر نه چته ګناه او داسې خطا نه کیږي. وقولهم قلوبنا غلف، دا څلورمه خبره او وینا د دې نبی علیہ السلام ته. پیغمبر علیہ السلام چې کله د یهود دعوت ورکو نو دې ډېر مذاق او استهزاء نه کار واغستو. یمون تستاره تعلیمات او د شریعت څخه ضرورت دی، یمون سره خپل شریعت موجود دی، خپل علم موجود دی. قلوبنا غلف، زمونږ زړونه په پردو کې دي. غلف یا جمع د اغلف ته او یا جمع د غلاف ته. کچېر دا جمع د اغلف شي نو معنی پردې راځي. وی زمونږ زړونه پردو کې بند دي، څه مطلب ستا دا خبره زمونږ زړونو ته نه رسیږي. دا یو قسم تشبیه ده، لکه څنګه چې اوسې تا په څومره کپړو کې بند کو دی او نغښته دی نای ته بیا اوبو یا اوسې نه رسیږي. وی دا شان زمونږ د زړونه پردو کې بند دي، ورنه د هر چا زړه پردو کې بند دی، د هیڅ چا زړه مخامخ نه موجودو. زړه خو الله تعالی په دې سینه کې دنه چجیر غیر چاپیر او پای کې دنه بیا بلاشي پردی دی او پای کې دن نه دی. د هر چا زړه داسې مراد د دې داو چې مونږه زړونه داسې پټ کړي لري چې ستا علم او ستا د شریعت او ستا تعلیماتو ته نه رسیږي. او یا دا جمع د غلاف ته، نو مطلب د دې داو چې زمونږ زړونه خپل د علم نه ډک دي، آی کې مخکې نه لوی علم او خیر پکې پروت دی. ستاره د علم ته او ستا د شریعت ته زمونږ ضرورت نشته دی. او علامه کلبی سے وی مطلب دا دی چې دی او قسم نبی علیہ السلام پورې ټوکې ټکالې وکړي چې زمونږ زړونه خو د خیر د خبرو د پاره حیرسناک دي او خالی دي، او دا ستا دا خبره چې زمونږ زړه ته نه ځي نو معلومیږي دا چې ستا دا خبره نه ده، کني خامخا به زمونږ زړونو ته کوزه شوې وه. او ستا په دې خبره کې او په رسولو کې دعوت کې څه کمي به وي، ځکه زمونږ زړونو ته نه کوزېږي، ذهن ته نه کوزېږي. قلوبنا غلف، زمونږ زړونه پردو کې دي، یعنې تا ته هم ضرورت نشته دی. حضرت تانوی رحمت الله علیه لیکلي دی بیان قرآن کې، وی د یهودو معامله الله تعالی سره او نور پیغمبرانو سره او نبی صلوات والسلام سره عجیبه وه. الله تعالی سره معامله دا وه چې د الله تعالی وعده ما تکړه او د الله د آیتونو انکار وکړو. وکفرهم بآیات الله،
نور پیغمبرانو سره معامله دا چې پیغمبران قتل کړو. زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام دواړه پلار او زوی دی بنی اسرائیل قتل کړي دي او د نور پیغمبرانو قتل هم دی کړی. د نبی علیہ السلام د قتل سو پیری منصوبه او سازش دی کړی خو الله تعالی بچ کړی دی. او وی نبی علیہ السلام سره معامله دار چې نبی علیہ السلام ول دعوت ورکو دی قلوبنا غلف زمونږه استاد علم ته او استاد شریعت ته سره ضرورت نشته دی. حالانکه انسان که هر څومره لوی عالم شي او دیو په علم باندې مړیږي نه. هغه موسی علیہ السلام شریعت والا نبی دی دا نه لوی علم چا سره کې دی شو. لیکن چې الله تعالی وته زمون یو بندره چا سره زیات علم دی. موسی علیہ السلام دا نه چې بس ما ته ضرورت نشته دی ما برابر کړی دی ویجا کم ځای کې دی زا سره ملاقات کوم دا نه علم حاصلوم او بیا سفر کړی او تلری حضرت خضر علیہ السلام سره ملاقات کړو دا غنه علم حاصل کړی دی. پیغمبرم د علم حرسنا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی رب زدنی علما الله د ما علم سیوا کی. نبی علیہ السلام الله تعالی سونه علم ورکړو دا تروسه دنیا کې چې سونه علم دی وخت تقسیمیږي او خوريږي دا د نبی علیہ السلام د سینې علم دی چې پوره دنیا کې خورشر او لا خوريږي تر قیامت پورې. او دا داسې بدبخت خلکو چې پیغمبر علیہ السلام ته وی زمونږ استاد علم ته ضرورت نشته دی. نو قلوبنا غلف نو قرآن بل طبع الله بلکې مهر لګول دی الله تعالی علیها په دې زړونو دی باندې. الله تعالی د دې په زړونو باندې مهر لګول دی اولی بکفرهم په سبب د کفر د دی او د مهر نه مراد داري چې زړونو الله تعالی مسخ کړی دي ایت د خیر خبره نه کوزيږي. د نبی علیہ السلام په تعلیماتو کې تبلیغ کې فرق نشته دی کوتاهی نشته خو د دې د استعداد الله تعالی ختم کړی دی. نو دې د نبی علیہ السلام خبره دی باندې اثر نه کی. طبع اصل کې دی ته وی چې لکه د کندوله داخله بند کی او بیا په د پاسه خټو لګي یا مساله ولګي چې آیت اس قسمه بار نه سنرسي او دنه نن سن راځي. دې ته ویل کېږي طبع چې اوسې داخله داسې بند کی چې هغه مکمل هر طرف نه لکه څنګه چې په خوا دیګونو پاخه بشو نو په سر باندې ولګي چې پیر اوړه به ولګولو چې د دنه دا تپ او دا ګیس بار نه روزي. دې ته ویل کېږي طبع چې اوسې داخله داسې بند کی چې نه د بار نه یو ذره سدن نزي او نه دنه نه بار سرازي ته طبع ویل کېږي چې مساله او مهر په لګي. نو طبع الله په د دې پزړو باندې گویا کې مهر مساله هر طرف نه لګولې ده داسې مکمل بند چې معمولی ذره او اثر هم دنه نشي رسیدي. فلا يؤمنون الا قليلا پدې ایمان نه وروړي مگر ډېر لګو. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي روح المانی لیکلي دي دا روایت شعب الایمان کې هم دی چې نبی علیہ السلام فرمایلو چې دا مهر چې طبع ودا د الله تعالی د عرش د لاندې یو ستنې پورې انختی وي چې کله یو انسان بے باک شي او شروع شي د شریعت لحاظ او پروانه ساتي انتهکت الحرمتو کله چې الله تعالی یو چیز حرام کړی او دی به حرمتی شروع کی او کل عام شروع کی او د ګناهونو زړورتیا شروع کی. نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه مهر د التن راشي او د انسان په دې زبان دی ولګي بیا د انسان لته خبره دن نزي بیا د انسان بے باک شي او بے واک شي خو چې سی وي او چې سی وکړو الله تعالی بارکه چې سوي کا واقع وشته کده پیغمبر بارکه وي کده قران بارکه وي او کده دین بارکه هر قسمه استهزاء هر قسمه خندا دل بیا خوند ورکی او اس د خپل قابو او کنټرول بیانی. دا اصل کې الله تعالی را د پزما د مهر لګول دی چې هر مؤمن مسلمان دی الله تعالی وساتي. چې کله انسان باندې مهر ولګي الله تعالی عقل والی بیا را د خپل کنټرول بیانی برغولی بیانی چې سی وکړو بس هغه وکړو چې سی وینه غوي اصل کې د الله تعالی ته مهر په لګیدلی. فلا یؤمنون الا قلیلا بدی ایمان نه وروړي مگر ډیر لګو. دا ډیر لګ دو مطلب دی یا خدا چې پدې کې ډیر لږ خلک ایمان نه وروړي لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه انت کې پدې ټول يهودو کې د شمار یو څو کسان ایمان نه وروړي دی په زرګونو او خلکو په ایمان یا لس یا 1200 کسان راوړل او یا د فلا یؤمنون الا قلیل مرادو دی لږ ایمان نه وروړي
ان ایمان لغوي وروړي، ایمان اصطلاحي نه وروړي. بعضې خبرې مني، بعضې خبرې نه مني، یا لږ ایمان نه وروړي، ډېر نه وروړي، مکمل ایمان نه وروړي. تمام ایمانیات چې څومره دي پای باندې ایمان نه وروړي. پس په سبب د ماتولو دي وعدې خپلې لره، او په سبب د کفر کولو د دي آیتونو د الله تعالی سره، او په سبب د وجلو دي پیغمبران لره په ناحق سره، او په سبب د وینا د دي چې زړونه زمونږ په پردو کې دي، بلکې مهر لګولی الله تعالی په دې باندې په سبب د کفر د دي. پس ایمان نه وروړي دي مګر ډېر لږ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وبكفرهم او په سبب د کفر کولو د دي، وقولهم او په سبب د وینا د دي، على مریم په مریم بیبي باندې، بهتانا د بدنامي لګولو، عظیما د ډېرې لوی. د یهودو خباستونه او ناکاره صفتونه بیاني چې دی د حضرت موسی علیه السلام سره او د موسی علیه السلام نه بعد د هرې زمانې خپل خپل نبي سره دی کم کم رویه اختیاروله. په دې آیت مبارکه کې ردی او دوه ناکاره صفتونه بیاني. هغه دا چې حضرت بی مریم علیه السلام چې یو پاک دامنه بیبي وه، عبادت گزاره، خدمت گزاره وه، هغې باندې تهمت ولګو او الزام یې پې ولګو د زنا، او بغیر د څه ثبوتونو نه او بغیر د څه ګواهانو نه. او دویم دا چې د هغې زوی حضرت عیسی علیه السلام چې یو جلیل القدر نبي و. انبیاء کرام ټول لوی خلق دی، په دې انبیاو کې بعضې انبیا بیا ډېر لوی خلق دی. په هغه لوی لوی انبیاو کې یو حضرت عیسی علیه السلام دی، او په هغه باندې دی دغه نه دی انکار وکړو، او دغه حضرت عیسی علیه السلام د قتل منصوبې جوړولې. نو یهود داسې ناکاره خلق دی چې مریم بیبي او عیسی علیه السلام دواړه مور او زوی چې دي د هغې نه انکار مو وکړو، په هغې باندې بدنامي مو لګولې، او عیسی علیه السلام ته نسبت د ولد الزنا کولو. نو دا داسې ناکاره خلق دی. مریم بیبي هغه بیبي ده چې د دې مور حنه بنت فاکوزه یو ډېره پرهیزګاره عبادت ګزاره وه، او د دې پلار عمران چې و، عمران بن ماسان، هغه یو لوی پرهیزګار انسان و، د بیت المقدس امام و، او بیت المقدس کې چې په زرګونو خلکو د هغه ټولو استاد و. د زکریا علیه السلام د دې د ټبر انسان دی. دا ډېر پاک خلک را روان دی، د انبیاء کرام علیهم السلام اولاد دی. د مریم بیبي مور حنه چې وه، هغې منښته وکړه چې الله تعالی که ماله زوی راکړو نو زه به بیت المقدس دپاره وقف کوم. او بیا الله تعالی مریم بیبي پیدا کړه. هغې یو ډېر لوی افسوس وکړو چې ما خو د الله نه د نارینه اولاد سوال کړو او منښته مې کړې وه، او دا خو الله تعالی ماله زنانه اولاد راکړو. وویلی شو چې تا خو د نارینه اولاد سوال کړی دی، الله تعالی زنانه اولاد درکو، لیکن دا دغه نارینه اولاد نه په درجه بهتر ده. د مریم بیبي پرورش چې دی هغه د زکریا علیه السلام په لاسو کې شوی دی، یو لوی نبی. او د مریم بیبي کرامتونه ټولې دنیا ته معلومو چې په بنده دروازه باندې دې ته به الله تعالی بې موسمه میوې ورکولې، تر دې چې زکریا علیه السلام هم په تعجب او په حیرت کې پرېوته. لکه چې کله هم زکریا علیه السلام دروازه کولو کړه دننه به لړو، نو مریم بیبي خو ماشومه وه، هغې ته مخې ته بې موسمه میوې پرتې وې. تپوس یې وکړو یا مریم انا لک هذا، بیبي دا میوې د کوم ځای نه راغلی؟ یعنې مطلب دا و چې دروازه خو ما بنده کړې ده، نو څوک دننه رالو؟ بل دا چې دا میوې خو دلته شتې نه کوم ځای نه راغلی؟ نو بیبي په ماشوموالي کې ورته قالت هو من عند الله،
دا خو د الله له طرف نه دي. او ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله به حساب خلکو له رزق ورکي. د دې دا کرامتونه ظاهرو. د مریم بیبي پرورش د عام ماشومان نه مختلفو. عام ماشومان چې څنګه لویږي هغه شان مریم بیبي نه لویده، دا به ډېر زر زر لویده. عام ماشوم چې میاشت کې څونه لویږي دومره مریم بیبي په 1 ورځ کې لویده. فتقبلها ربها بقبول حسن، قرآن وی الله دا ډېر ښکلي انداز کې قبول کړه. وانبتها نباتا حسنا، الله د دې تربیت او پرورش هم ډېر ښکلی وکړو. دا مریم بیبي چې کله لویه شوه ډېره پرهیزګاره او عبادت ګزاره. د دې مریم نوم دارې معنا داره خدمت کوونکې، او بله معنی ده عبادت کوونکې، او درېیمه معنی ده المرتفعاتو چې د هغې شان اوچت وي، درجې اوچته وي، هغې ته مریم ویل کېږي. چې کله دا لویه شوه او دا کله د بیمارۍ نه دې غسل وکړو، نو قرآن کریم سورہ مریم کې ردی ذکر کې فانتبذت من اهلها مکانا شرقیه، دا یو طرف ته شوه. او چې کله د غسل نه فارغ شوه نو جبریل علیه السلام ورته د یو نوجوان ښایسته نوجوان د پوره انسان په شکل کې راغی. د الله تعالی په هر یو خبره کې 1000 حکمتونه وي. په داسې موقع جبریل علیه السلام په دې کیفیت کې راتللو. دا بل د مریم پاک دامنی بیانی یو جوان جنې چې دا د لومبنۍ بیماری و دی نه بعدو، او بیا جبریل علیه السلام یو ښایسته نوجوان په شکل کې په داسې موقع باندې راځي. بیبي الله تعالی دومره پاک دامنی ورکړې وه چې بیبي ورته وایي انی اعوذ بالرحمن، لومبۍ خبره په رحمان سره ستا نه پناه غواړم. او بیا ورته وایي ان کنت تقیه، که تا کې پرهیزګاري او د الله یره درکې که نن آخوشه. نو جبریل علیه السلام ورته فوراً سوایي انما انا رسول ربک، زه د الله تعالی نه طرف نه رالیږلی شوی قاصد ما او فرشته ما، او لاهب لک غلاما زکیه، تا ته الله تعالی یو ښکلې پاکیزه الک به درکړي. بیبي وایي انا یکون لی غلام، څنګه به دا د مریم بیبي نه رشته شوې ده نه عقد شوی دی او نه دا خبرې شوې دي. او مریم بیبي خو ډېره پاکه پاتې شوې ده. ولم یمسسني بشر، اس یو انسان مال لاس نه دی روړی، زما نکاح نه رشوی او بغیر د نکاح نه مو. لیکن جبریل علیہ السلام ته فرمایلو چې قال ربک هو علی هین، الله فرمای دا کار ماته آسان دی. اولاد ورکول دا د الله تعالی ورکړه ده، اسباب او د بغیر اسبابونه. الله تعالی د اسبابونه نه محتاج، مونږ د اسبابو محتاج یو. مریم بی ډیر وی دا به څنګه چلی او دا به څنګه چلی، اوتی وکانا امر مقضیه، دا فیصله شوی ده. دې کې الله تعالی ستانه مشورې نه غواړي، دا خو د الله مرضی ده چې طالب الله تعالی دا درکیبه. او دا مریم بی بیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیه، بیا جبریل علیہ السلام د دې په گریوان کې پوکی وکړو، هغه پوکی سره دې حمل شو، او بیا الله تعالی دې له اولاد ورکو. دا لړه بیت اللحم ته د مسجد اقصی نه بیت اللحم فاصله کې تقریبا 8 کیلومتره، او هلته کې یو وچه تنه وه د کجوري، او هلته کې چې کله تکلیف شروع شو د جبریل علیه السلام ورته فرمایلو چې دې تنې له ګوتې اوسه، د کجوري دې تنې له نه، بلکل یو صرف تنه وه، ونې د بره څانګې منګې سم نه وي. تساقط علیک رطبا جنیه، الله به دا ونه شنه کړي ستا لپاره، په دې کې به الله تعالی کجوري پیدا کړي او دا کجوري ورته ته میلو شي. او هلته ورته الله تعالی یو چینه روانه کړه، نو فکلي واشربي وقري عینا، د دې چینې تازه وبس کا دغه کجوري خوره او سترګې په دې ماشوم باندې یې کته عیسی علیه السلام ته وګوره دا کم انسان دی. بیا غم دا و چې خلک به سوایي کم کمې خبرې به خلک کی. د هغې حل ورته فرشتې دا ووایي فاما ترین من البشر احدا فقولي انی نذرت للرحمن صوما. لومې خبره خو دا چې ته چاله جواب مه ورکوه،
ته چې واپس لاړ شي ستانه خلک تپوسونه کې خپل او پردي ته دې د ما روزه ده انی نظرت للرحمن صوما. هغه زمانه کې د خبرو روزه بم وا یو سړی به د ما روزه نه خبرې ونه کولی. زکریا علیه السلام د خبرو نه روزه کړې و. یدي جواب خدا ری ځکه دی وخت به ته کم تن مطمئن کې با چا به جواب ورکړي یو تن هده نه نو لومبه خبر هده چې بس ما روزه ده او کبیا مغی چې پرې د روزي موجي دا لکه می روزي دي نو بیا د ماشوم طرف ته اشاره وکړه چې دنه تاسو کې دی برته بخپل وي. نو چې څنګه بی مریم علیه السلام رااله او ماشوم وسنه ترخ کړي نو خلک عوام هم تک کوي شروع شو یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ. اے د هارون خوري هارون د دې رور نو. هارون علیہ السلام خو د دې زمانه نه ولستوا کاله مخکې تیر شو د موسی علیہ السلام رور دی. روح المانی لیکلی دی چې بنی اسرائیل کې دا یو عادت او طریقه وا چې کانو یسمونا دیوا د خپل ماشومان نمونه د انبیاء په نمونه باندې او نیکانو خلکو په نمونه باندې بکې خودل با. نو دیم دا ارچا دې ته د هارون خوري ته د پلانکی خوري دا د هارون سکه خور نه یا او ته هارون اے د هارون خوري ما کان ابوک امرأ سوء پلار دې هم داسینو وما كانت امك بغيا مور دې داسینو. نو دا تا څنګه دا کار وکړو نو مریم بیبي فاشارت الیه عیسی علیہ السلام طرف ته اشاره وکړه چې دنه تاسو کې اوس هغه لا د 2 غنټو ماشوم دی. نو خلق وتوی کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. هغه ماشوم سره موږ څنګه خبرې وکړو چې خلا په جولې کې دی اولاد او 100 غنټو دی به څنګه خبرې کی ته دا خبرې نه کوي دی به خبرې وکي. اوس ګوره د عیسی علیہ السلام او د مریم بیبي د پاک دامنې د ټول واقعات د پاک دامنې دي. الله دغه معصوم گویا کو عیسی علیہ السلام د 100 غنټو او شروع شو او داسې ناشنا بلیغ انداز کې بیان کو کنه وی انی عبد الله وزګور د الله بندې ما آتانی الکتاب الله مال کتاب راکی اوس نه لګیاره ما الله نبی جوړي او مال الله تعالی کتاب راکی وجعلنی نبیا ما الله تعالی نبی جوړي وجعلنی مبارکن اینما کنتو زه چې کم دې کم الته برکتی ما سره چې سوکم کینی ته برکتونه ملاويږي. واوصانی بالصلاه والزکات ما دمت حیا د مونږ او د روزي حکم به ما تکیږي. وبرم بوالدتی او د خپل مور ډیر نیکو کارما. هغه عیسی علیہ السلام ویدره د خپل مور مطلب دا چې زه د الله په حکم سره پیدا شوم پلار مشته نو برم بوالدتی ولم یکن جبارا شقیا زبدبختم نیما او زه چیرې جابرم نیما. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اوانه سلامتی دا چې په کوم ورځ پیدا شوم او زه چې په کوم ورځ بمرم او چې کوم نه په کوم ورځ پورته کېږم. اوس عیسی علیہ السلام د 100 غنټو معصوم دی په خپل برات بیانې د دین پس چاته څه د حیثیت او څه اجازه ته چا دا مریم بیبي بارکه بل خبرې وکي دی يهود دا خبرې اوري دي دا څه پټي خبرې نه وي دلته کې یو کارو شنو پورا دنیا کې خبره خورشي پلان کې معصوم خبرې شروع کړي. دلته عیسی علیہ السلام ناشنا بلیغ او مؤثر انداز کې بیان کړي دي دا خبره سلور طرفونو ته خوري شوي او دی يهود دار سوري دلو او بیان دی د مریم بیبي بارکه دا نسبت کو چې دا د زنا نه پیدا شوی او د عیسی علیہ السلام بارکه اته ولد الزنا او د حرامي نسبتونه کولو. نو لکه عیسی علیہ السلام سونه ماشنا نه کې پاک دامنی بیان د خپل مور او د خپل ځانو او دی بیا مکه یو خبره کوله. نو آیا په دې باندې الله تعالی لعنت او غضب بن راضي نور بس راضي چې بیام دی خپل خبر رانی سي. قران کریم د مریم بیبي بارکی او امه صدیقه مریم بیبي ډیر زیات رښتینی و صدیقه او توای ډیر زیات رښتینی کثیر او صدق
او دی بیا ما خبرې کې د مریم بیبي باره کې قرآن کریم ناشنا انداز کې بیان کړی دی. بل دې قرآن وی چې والتی احسنت فرجها، وی هغه زنانه چې هغې خپل ځان پاک ساتلی دی. قرآن کریم خو مریم نوم هم اخیستی شو دغه ځای کې. قرآن والتی احسنت فرجها، او په دنیا کې هغه بیبي چې هغه په پاک دامنۍ کې مشهوره ده چې هغه مریم بیبي ده. داسې ناشنا انداز کې به والتی احسنت فرجها، یعنې زنانه خو ډېرې دي، خو هغه زنانه چې هغه په پاک دامنۍ کې ډېره زیاته مشهوره ده، هر چاته معلومه ده، نو هغه چې مریم بیبي ده. وکانت من القانتین، او دا ډېره زیاته تابعداري کوونکې او دارنګې د الله تعالی عبادت کوونکې وه. قرآن دونه د دې انداز کړی. قرآن کریم بل ځای کې وجعلها وابنها آیة للعالمین. الله تعالی مریم بیبي او د هغې زوی د تمام دنیا دپاره نشانات ګرځولي دي، او دی لا اوس هم خپله خبره کوي چې داسې ده او داسې ده. قرآن کریم څونه د هغې عظمت بیاني. پیغمبر علیه السلام هم د مریم بیبي ذکر په حدیثو کې کړی دی. بخاری کې روایت دی، ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نے نقل کی. پیغمبر علیہ السلام فرمایل کمل من الرجال کثیر، پسړو کې ډېر خلک کمال ته رسیدلی دي، ځکه هر یو نبی کمال والوي او د نبی شاګردان هم کمالات والوي. په دنیا کې سړي ډېر کمال ته اعلی مراتبو ته رسیدلی دي. ولم یکمل من النساء، او په زنانو کې کمال ته نه دی رسیدلی مگر یو څلور بیبیانې. په تمامي دنیا کې څونه زنانه دي، او د زنانو نسبت سیوار د نارینو نه. او پیغمبر علیه السلام چې په زنانو کې یو څلور زنانه ډېر غټ کمال او درجې ته رسیدلی دي. نو فرمایي مریم بنت عمران، دا مریم بیبي یادي چې دی ډېر لوی کمال حاصل کړی دی. و آسیتو امرات فرعون، او د فرعون بیبي آسیه رضی الله تعالی عنها چې آسیه بنت مزاحم و. او دریم وفضل عائشة علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، او د عائشې فضیلت او مرتبه خو دونه اوچته په زنانو باندې وی لکه څنګه چې په خوراک کې د سریدو د ماتې روټۍ درجه په نورو روټو باندې اوچته ده، وی دارنګې د عایشې درجه اوچته ده. دې حدیث کې درو بیبیانو ذکر راغی. مسند احمد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خدیجه او فاطمه رضی الله عنهما هم شامل کړي دي. ابن عباس رضی الله عنه وی پیغمبر علیہ السلام داسې فرمایلو چې افضل نساء اهل الجنه، په جنت کې بیبیانې خو به ډېرې زیاتې وي، په دغه ټولو کې بهتر او افضل زنانه چې دي خدیجه بنت خویلد ده. دا د نبی علیہ السلام لومبنۍ بیبي وه خدیجه رضی الله تعالی عنها، او دې د نبی علیہ السلام ډېره ملګرتیا کړې ده. د دې په موجودګۍ کې نبی علیہ السلام بل نکاح نه دی کړی. ډېره سمجداره، هوښیاره، عقلمنده، تابعداره، په نبی علیہ السلام باندې جان ورکوونکې، او د سختو زمانې دی تیرې کړي نبی علیہ السلام سره. دا نور وروسته خو بیا د فتوحاتو زمانو کې راغلي دي. اصل د مشکلاتو او د مشقتونو او د ازمایښونو زندگی خدیجې تیره کړې ده. نو خدیجه بنت خویلد د دې وجه نبی علیہ السلام ذکر کونو عائشه رضی الله عنها تا به اډوینه چې مونږ یې صحیح وکنه یو، چې د خدیجې ذکر براغن بس نبی علیہ السلام به شروع شو. ما ته چته په یو زنانه غیرت نه دی راغلی، او که راغلی صرف په خدیجې راغلو. د بخاري کې روایت یو ورځ سمه غصه شوم چې دا ته څه دې بوډۍ پورې انښتې، دا یې غاښونه پرېوته وری سرې شوي وې. دا انسان چې کله بوډا شي غاښونه یې نه بیا دې په ورو باندې خوراک کړي وری یې سرې شي بیا، وی دا ته څه یې پورې انښتې. نبی علیہ السلام پې دومره ایکشن واغستو، دومره غصه شو چې تا څه ووایي. هغه دې نه پس بیا ما د خدیجې باره کې خبر نه راکړی. نو نبی علیہ السلام فرمایي خدیجه بنت خویلد، او دویم چې دا فاطمه بنت محمد خپل لور یادي، او دریم مریم ابنت عمران، او څلورم آسیه امرات فرعون. د امام ابن عساکر رحمت الله علیه کتاب د تاریخ دمشق
تاریخ نره و د علم یو خزانه ده. 80 جلد کې کتاب لیکل دی. پاکستانی قیمت 1,20,000 نن سبا دی او د غیر ملکی بر ملک چالی نو 5 लाख रुपए قیمت لري. د په خپل کتاب کې په 19 جلد کې 19 جلد کې د خدیجه رضی الله تعالی ذکر کړی دی. نو دی وی چې کله نبی رسول الله د خدیجه رضی الله عنها چې کله وفات کېدا نو نبی رسول الله دی ته چې خدیجه هغه خپل بنو ته او ملګرو ته زما سلام وایي چې کله لړ شي مطلب جنت ته. نو دی ودی چې ولې زمانه علاوه تا مخکې سن نکاح میکا کړی ځکه چې لمنه نکاح د نبی رسول الله خدیجه سره شوی او دینه مخکې نبی رسول الله چې ته نکاح نه کړی. نو دې ته نه تاسو کو په تعجب سره ولې زمانه علاوه ستا بیبیان نور څوک دي. نو نبی رسول الله تو فرمایي چې او 3 بیبیان زما نوریم دي نکاح سرمانه کړي خدا په جنت کې زما بیبیان بوي. نو نبی رسول الله د 3 بیبیان نوم واغستو مریم بنت عمران. دا مریم بیبي په جنت کې د نبی رسول الله بیبي وي او دیم آسیا زوجه فرعون د فرعون بیبي او دریم کلثوم دا د موسی علیه السلام خور او کلثوم. نو دا 3 وړه نبی علیہ السلام فرمایي چې دا جنت کې زما بیبیانې وي. نو مریم بیبي هغه بیبي ده چې الله ول دنیا کې او په آخرت کې دومره لوی مقامات ورکړي دي او دا يهود لا تر اوسه پورې یو خبره ده مریم بیبي داسې وه او عیسی علیه السلام داسې و. قرآن کریم بیان کې وبکفرهم او په سبب د کفر کولو د دي چا سره عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام دی انکار وکړو کفر وکړو. عیسی علیہ السلام چې کله 13 کالو شو الله تعالی ول نبوت ورکو 2.5 کاله یا 3 کاله د پیغمبري ضمانت یې راکړی ده. يهود د ډېر سخت مخالف شو. دا غي وجه دا و چې عیسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام د شریعت بعضی خبرې منسوخ کړي او بعضی خبرې بدل کړي او دی يهود د موسی علیہ السلام په شریعت کې چې کوم د حد نه تجاوز کړو او د ځانې پکې خبرې را دن نه کړې وي هغه عیسی علیه السلام پاک او صفا کړي. یهودو ردینه د قومیت او د نسل مسله واغسته چې تا د موږ د پیغمبر په شریعت کې څنګه عمل درآمد وکړو څنګه په کتاب مداخلت وکړو. ناغي الټه پکارداري چې تعظیم کړي وي نو دته نسبتونه شروع کړو دی خدا سره او دی دا سره او دا سره. نو د عیسی علیه السلام د نبوت نه انکار وکړ چې موږ ته نبی نه منو او په دې سره دې دوړلې شو. دغه وخت نه بیا عیسایان شو نصارا چې چا په عیسی علیه السلام باندې ایمان وروړو نه نصارا شو او چې چا ایمان وروړو نه يهود پاتې شو. دې مخکې ټول يهودو خو دې سره بیا دې تقسیم شو. د عیسی علیه السلام پیروکار او متبین ته نصارا او عیسایان وایي او نور ته يهود وایي. نو دې عیسی علیه السلام د ذات نه د پیغمبرانو انکار وکړو او بکفرهم او په سبب د انکار کولو د دې د عیسی علیه السلام د نبوت او د معجزاتونه وقولهم او په سبب د وینا د دې دا وینا وکړه علی مریم او مریم باندې بهتان ډیر غټ دروغ وتوي. بهتان د بهته نه دی بهته حیران کېدو ته وي. دا بهتان هغه دروغ وتوي چې سړی اوري سړی داملا کې دی شي چې دا دلا سووي یعنی داملا ممکن دا چې پچاري دروغ وي حیران چې دا سی وي دا لاس دي نو دروغ اسیم دروغي او دا بهتان ډیر غټ دروغ وتوي. نو یو د مریم بیبي بیک گراوند وګوره د خاندان بیک گراوند وګوره ریکارډ وګوره د مریم بیبي بیا ماشوموالي وګوره بیا د هغې تربیت ته وګوره د چا په کور کې لوی شوې ده څنګه لوی شوې ده بیا د هغې پاک دامني د هغې کراماتو ته وګوره او لارا شدی پلا دا خبره کی. نو مریم بیبي ته وګوره زندګۍ ته وګوره او بیا الله تعالی په خپله د ماشوم په ذریعه سره د هغې پاک دامني بیان کړه او دی راشه راوي په یوه بهتان لګي. قرآن کریم ورته ځکه بهتان وایي. د یو عام انسان باره کې هم داسې خبره نشي کولی د یو عام زنانه باره کې. نو لاراشه د مریم بیبي باره کې داسې خبره کول قرآن ته ځکه بهتان وایي. نو بهتان ماده کې الزام او بدنامه عظیما قرآن ډیره لویه
صرف بهتاننم کافی وو، بهتان سره د عظیما صفت وروړلو، دا ډیر لوی بهتان او ډیر لوی دروغ وو. دا دنیا کې طریقه را نیکان خلق نه معاف کی. عائشہ رضی الله عنها هم د کشان پاک دامن بیبي وا، او هغه باندې منافقین د کشان تهمتونه ولګولو. نو دا دنیا کې دا سکیږي. قران کریم ځکه بهتان عظیم وي. دا شان خبره قران کریم د عائشہ بارکه کړی دا، هاذا بهتان عظیم. د مریم د عائشہ رضی الله عنها بارکه دا خبره کو دا ډیر لوی بهتان دی. تاسو ګور دا سوق دا د چا لور دا د چا بیبي دا کم ځای کې لوی شوی دا کم صفات والدا او راشه پای مې دا تهمت لګولو. هاذا بهتان عظیم. قران د بارکه دا ویل دي بهتان عظیما، درو ډیر سرګند او لوی، یا بدنام ډیر لویا، یا الزام ډیر لوی. او پسو د کفر کولو د عیسی علیه السلام نه، او پسو د وینا د دی په مریم بیبي باندې بدنامه ډیر لویا یا الزام ډیر لوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقولهم او په سبب د وینا د دوی انا قتلنا چې بشک مونږه قتل کړی دی المسیح مسیح علیہ السلام لرا عیسی ابن مریم چې عیسی زوی د مریم دی رسول الله پیغمبر د الله تعالی دی وما قتلوه او دی نه دی قتل کړی عیسی علیہ السلام لرا وما صلبوه او دی پسوله نه دی خېجول اغلرا ولكن شبه لهم لیکن مشابه کړی شیو دیتا ولكن شبه لهم لیکن مشتبه کړی شوی را معامله په دی باندې وان الذين اختلفوا او بشکها کسان چې دی مختلف شوی دی فيه پمارد عیسی علیہ السلام کې لفی شک منه خامها دی په شک دی منه د دبارکی ما لهم به نشتر ادیر پر پدی باندې من علم سیقین علم الا اتباع الظن مگر تابعداری کول د ګمان وما قتلوه او دی نه د قتل کړي دلرا یقینا یقینی تور باندې بر رفعه الله الیه بلکہ اللہ تعالی پور تکڑے دل خپل ځان طرف ته وکان الله عزیزا حکیما او دی الله تعالی غالبا حکمت والا. پدې آیتونو کې د یهود یو بل شرارت بیانی. یهود پدې باندې فخر کی چې مونږ حضرت عیسی علیہ السلام په 500 باندې خېجولیو او هغه مونږه قتل کړو. اول خدا خبر یقینی طور باندې غلطه ده. عیسی علیہ السلام نه قتل شوی او نه په 500 باندې خېجول شوی دی. لیکن یهود په دې باندې فخر کوي یو پیغمبر قتل کولو، د پیغمبر د قتل اقدام کولو او په دې باندې فخر کول دا ټول خبرې کفریه دي. عیسی علیہ السلام هدي قتل کړي نه لري، لیکن دی خدا دعوه کوي کنه چې مونږه قتل کړي دي او دانوي چې زمونږ غلطي شوی را یا مونږ خپې ایمان یو. په دې باندې الټا فخر کوي چې دا مونږ ښه کار کړی دی. په دې وجم دی کافران شو چې د پیغمبر قتل نه شي په دروغ باندې داوی کوي چې مونږ وجلې دي. عیسی علیہ السلام چې کله الله تعالی ول نبوت ورکو د 30 سال په عمر کې، نو د عیسی علیہ السلام په شریعت کې ډېر خبرې د موسی علیہ السلام د شریعت منسوخ شوی. د موسی علیہ السلام شریعت نسبتاً سخت
او د عیسی علیه السلام شریعت نسبتا نرم و. زمونږ شریعت معتدل دی، نه پکې د عیسی علیه السلام د شریعت په شان د حد نه زیاته نرمي ده او نه پکې د موسی علیه السلام د شریعت په شان سختی ده. پکې یو مثال دا دی، لکه د موسی علیه السلام په شریعت کې دا و چې قاتل چې دی د قاتل نه به خامخا قصاص اخلي او قتلی به او معاف کولی نشي. او د عیسی علیه السلام په شریعت کې دا و چې قصاص به بالکل نانی، یا به معاف کوي او یا به سره یا به دیت اخلي، لیکن د قاتل نه به قصاص نه اخلي. زمونږ شریعت کې خبره معتدل ده، کچره د مقتول وارثان د قاتل نه قصاص اخلي نو ام سیده، او کچره قصاص نالی روغه وسرکی نو ام سیده، معافی هم کولی شي وسره، روغه په پیسو هم کولی شي او اسی معافی هم کولی شي. نو ګوره د موسی علیه السلام د شریعت خبره پکې مشته او د عیسی علیه السلام د شریعت خبره پکې مشته. نو عیسی علیه السلام ډېرې خبرې د موسی علیه السلام د شریعت منسوخ کړي. د دین یهودو د قومیت او د عصبیت مسله جوړه کړه چې دا خو عیسی علیه السلام زمونږ پیغمبر نعوذ بالله یو قسم توهین وکړو چې دا شریعت منسوخ کو. نو دی د عیسی علیه السلام مخالف شو. یو خو دی دغه نسبتونه وکړو چې دا نعوذ بالله ولد الزنا دی او دا دی هغه دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، روح المانی دا خبره لیکلې ده چې د یهودو سکسانو ناغي عیسی علیه السلام ته مور ته کنځلې وکړو، بدر دی او د الزامونه تهمتونه په ولګولو. عیسی علیه السلام خو ډېر لوی شان والا نبی و، هغه دغه کسانو ته خیرې وکړې، دغه د یهودي او څو کسانو ته چې چا تهمت لګولی، د هغې نه الله تعالی شادوګان او خنزیران جوړ کړو. چې کله دې نه نور یهود خبر شو چې زمونږ د بعد یهودو ملګرو سره دا چلو شو، نه هغې راجمع شو چې کوم د دې مشر د علوم یهوذا و، هغه سره مشوره وکړه چې څه وکړو، دا خو زمونږ بدنامي ده ډېره غټه. نو دوی بس عیسی علیه السلام به قتل کو. چې کله دې دا مشوره او منصوبه جوړه کړه نو الله تعالی جبریل علیه السلام راولېږه، نبی عیسی علیه السلام یو کمرې ته دننه کو د هغه د بچ کولو دپاره. یهودو یو ملګری طیطانوس دننه ولېږه چې لکه ته دننه لړ شه، په دیوال باندې ووړه، دروازه خو بنده ده، نو ته به دروازه کولو کې مونږ به دننه درشو، نو مونږ عیسی علیه السلام قتل کو. عیسی علیه السلام دننه ناستو، انجیل شریف تلاوت کو. دا طیطانوس چې کله په دیوال باندې ورهوړېدو، عیسی علیه السلام او د دیو بل سره سترګې میلو شوې. الله تعالی د عیسی علیه السلام چې کوم مخ چې کوم شکل او هغه شبیه و، هغه الله تعالی په هغه طیطانوس باندې واچوله. نو د طیطانوس مخ د عیسی علیه السلام د مخ په شان ښکارېدو، خو نور بدن خپل او جامې خپلې، نور هر څه خپل. او دې خو ورغړېدو، ده خو دروازه کولاوله. دې دوران کې عیسی علیه السلام الله تعالی اوچت کو. جبریل علیہ السلام راغی، عیسی علیہ السلام بره بوتو. او طیطانوس ګرځي چې عیسی علیہ السلام څه شو، نا به کمره کې ایثار شو. دلته دا یهودو ته بار ولاړو، دی چوکه چې عیسی علیہ السلام خو نشته، د دروازه کولاوله چې دی ته وایم چې لکه عیسی علیہ السلام خو غیب شو. دی دروازه کول وکړه، دلته دی ورته غوسه شوي چې لکه تا ولې ناوخته کوم موږ بار ولاړو. بل د هغه شکل هم د عیسی علیه السلام په شان ښکارېدو. بس دی ورتلو سره هغه یې ته سم نه کو، بس هغه باندې را باندې کړی و، هغه یې چې کوم دی نو ووجلو او په مړونو یې بیا په پانسۍ باندې وخېجو. بیا دې خپلو کې مشوره کوله چې لکه دا عیسی علیه السلام شکل خو د عیسی علیه السلام دی، الوجه وجه عیسی، مخې خو د عیسی علیه السلام په شان دی، والبدنو بدنو او بدن چې نه خو زموږ د بدن صاحب یې زموږ ملګري دی. نو دی وی چې دا عیسی علیه السلام نه زموږ ملګري بیا څه شو، طیطانوس څه شو، او کدا طیطانوس ته نو عیسی علیه السلام بیا څه شو چې مخ ته ګورو عیسی علیه السلام ښکاري او چې باقي بدن ته ګورو زموږ ملګری دی. نو قرآن وی الله تعالی په دې باندې اشتباه واچوله.
چې د عیسی علیه السلام معامله په دې باندې مشتبه شوه، فیصله نشوه کولی چې دا عیسی علیه السلام دی او که دا زموږ ملګری دی. دی خو بیا هغه غریب په مړونې باندې په پانسۍ وخېجو او عوامو کې دا خبره مشهور کړه چې بس موږ عیسی علیه السلام قتل کړی دی، لیکن دی تر اوسه پورې د تذبذب شکار دي. دی سر یقیني خبره او یقیني سورای وسر نشته. دویم قول روح المانی د وهب بن منبه را نقل کړی دی. وهب بن منبه رحمت الله علیه وی چې کله یهودو د عیسی علیه السلام خلاف سازش او منصوبه شروع کړه، نو عیسی علیه السلام ځان سره ویش ملګري چې دا د صحابه حواریینو هغه ځان سره کړو، یو کمرې ته دننه شو. دې کې دا یهود چې دی رالو او دا کمرې ته ور داخل یو دینه غیر چاپیر شو. الله تعالی دغه وخت کې د عیسی علیه السلام د مخ چې کوم شبیه دی دا الله تعالی په دې ټولو باندې واچو، په دغه 27 باندې. نو د هر یو شکل د عیسی علیه السلام د شکل په شان ښکارېدو. دی یهود ورته وایي چې لکه تاسو کې اصلي عیسی علیه السلام کم یو دی، هغه مونږ ته وښیه که نه مونږ ټول چې کوم نه کتلو. عیسی علیه السلام ملګرو ته وویل لکه څوک به قربانۍ ته تیار شي چې زما په ځای باندې ځان دې ته پیش کړي او د دې په بدله کې به د جنت میلو شي. بس په ملګرو کې یو ملګری را پاس دی، زه تیار یم. بس هغه دی بوتو، هغه دی قتل کو، هغه په پانسۍ باندې وخېجو او بیا دی عیسی علیه السلام الله تعالی بره وخېجو. دا قول امام قتاده صاحب او مجاهد صاحب او ابن اسحاق او د ټولو دا قول دی خوښ کړی دی. او امام طبری رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې هم دې قول ته ترجیح ورکړی چې د وهب بن منبه دا قول زیات صحیح دی. او دا ټول حضرات پکې یو خبره کوي چې دا د عیسی علیه السلام دا شبیه چې دا الله تعالی په دې 27 باندې نه اچولې، هم په هغه یو تن باندې اچولو چې کوم تن پاسېدو هغه ځان قربانۍ ته پیش کو. د دې 27 دا شبیه دا خبره صرف وهب بن منبه کی او دا مجاهد صاحب او حسن بصری رحمت الله علیه ابن اسحاق او دا ټول حضرات چې نه هم هغه یو تن چې کوم پاسېدل او قربانۍ ته ځان پیش کړو داغه مه الله تعالی د عیسی علیه السلام په شان کو. دریم کول چې دین هغه روح المانی دا لیکل دی چې اصل کې د عیسی علیه السلام چې کوم صحابه او حواریین دوستانو نو پدې کې یو منافقو چې هغه يهودو سره ملو، نه يهودو دته وی چیرې تلل شه او تمون ته دروازه به کولو کې ته هرده ملګری نو بده قتل کو. او دغه د عیسی علیه السلام ملګری چې منافقو هغه چې څنګه دن راغی او دروازه کولاول نو دغه عیسی علیه السلام د مخ مبارک شکل الله تعالی په د باندې واچو. عیسی علیه السلام الله تعالی اوچت کو اور د شکل د عیسی علیه السلام په شان ښکارېدو. د چې دروازه کولاو کړه هغه په د باندې را باندې کړ دې قتل کو. د دریو وړ واقعاتو خلاصه تقریبا یو ده چې عیسی علیه السلام یقیني طور باندې قتل شوی نه دی او نه هغه يهود لاس وړي دي او نه وته نقصان رسول دي. هغه الله تعالی روح سره د جسد د دنیوي بدن سره الله تعالی په خیر او عافیت سره اوچت کو او هغه برابوتو په دویم اسمان کې دی. صحیح حدیث د بخاری شریف ته نبی رسول الله د معراج په شپه باندې عیسی علیه السلام سره په دویم اسمان باندې ملاقات کړی دی. او دا زمونږ د اهل سنت والجماعت د عقیده حدیثو کې دا موجود دي چې عیسی علیه السلام به د قیامت نه مخکې به راځي او هغه به خپل ژوند تیري. عیسی علیه السلام د 33 سال په عمر کې بره اسمان ته ختلی دی او هغه هلته هم د 33 سال دی، بوډا شوی نه دی. او د قیامت نه مخکې چې کله الله تعالی غواړي چې دنیا دې ختم شي د هغې نه 120 سال مخکې به عیسی علیه السلام د سحر مانځه دوران کې په جامع اموي چې په شام کې دمشق کې دا غټ مسجد دی جامع اموي، دا غي مسجد په مشرقي کناره باندې چې کوم مناره ده په هغه مناره باندې به راکوزیږي به او د دوه فرشتو په اوږو باندې به لاسونه یې ښودي وي او تازه غسل به یې کړي د سر نه به دا اوبه څاڅي به
او د سار د مون د پاره به امام مهدي سے مخکې شوي اقامت بم شوي چې دې دوران کې به عیسی علیه السلام راښکاره شي او دی ورته انتظار وکړي. عیسی علیه السلام چې کته راکوز شي امام مهدي صاحب سره ملو شي نو امام مهدي صاحب ورته چې تاسو مونږ ته مونځ راکئ هغه به ورته اقامت ستا لپاره شوی دی دا مونځ مونږ به مونږ ته راکئ دغه مونځ به امام مهدي صاحب مخکې ورکړي او عیسی علیه السلام ورپسې شاته ولاړي او د مونځ نه پس به امام مهدي صاحب خلافت هغه ته وسپاري یعنی هغه به امیر شي لکه پیغمبر دی نو امیر به هم شي او په دغه ورځ باندې به د عیسی علیه السلام منی کار دی چې دجال به قتل کی. دجال به د دې نه 40 ورځې مخکې ښکاره شوي او ټوله دنیا به هغه قتلی وي. په دغه ورځ چې کله دجال خبر شي چې عیسی علیه السلام راغلی دی نو بس هغه به تیښته کی نو هغه به په دې فلسطین کې هرمجدون چاہے ته آرمیډاګون وي هرمجدون کې هلته یو دروازه را بابلودو په بابلود دروازې له به دې رسېدلي دا دجالو چې دغلته کې به عیسی علیه السلام ورپسې د مازدیګر په ټایم کې ورسي او دې به بابلود سره تیښته کي. هلته اوس هم دی یو جاز ودرولی دی او څنګه چې احادیثو کوي چې د دجال چې کم خري دا غوږونه به 60 ګزه اوږدی دی چې کم جاز تیار کړی دغه فریم چې نه هغه 60 ګزه اوږدی دی چې دې کې به زمونږ نیکه چې نه به تیښته کي تختی به او دکه دې کې به عیسی علیه السلام دغه دجال چې دی به قتل کی. او بیا چې کم دی کې یهود وي هغه به په خپله کاڼي به اوازونه کوي ګټې به اوازونه کوي چې ای مسلمانه زما شاته یهودي ناست دی او دی به قتل شي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې د عیسی علیه السلام د راتلو نه مخکې به دا دنیا د ظلم و ستم نه ډکه شوي ملئت جورا دومره ظلمونه دومره زیاتې دومره خونریزي د مسلمان الله اکبر دا دنیا به سمه ډکه وي د دې خبرونه. او چې عیسی علیه السلام راشي نو فرمایي چې دا ځمکه به د عدل و انصاف نه ډکه شي. عیسی علیه السلام به داسې حکومت کې 40 کاله به دی بیا دنیا کې تیری او دیو بیا وادم کی او الله تعالی بوله 3 اولادم ورکی با او 40 کال بعدو نو 33 سال غشو 40 کال بداشي دین پس به عیسی علیه السلام بیا په خپل مرګ باندې وفات شي. او بیا دو قسم روایتونه دي د نبی علیہ السلام روزه مبارک کې دیو قبرځای خالی دی الته به عیسی علیه السلام بیا دفن شي. او دویم قول روح المانی د بیت المقدس لیکل دی چې بیت المقدس کې و عیسی علیه السلام بیا دفن شي. داغه نه پس بیا معبد جوهنی هغه بیا بادشاہ شي 10 کال هغه بیا ژوندی وي او یا 90 سالو بیا چې هغه مفات شي بیا رو کفر بیا شروع شي. مسلمانان برورو کمیږي کفر به سیوا کیږي تر دې چې کفر به سیوا شي مسلمانان به کم شي. او کله چې الله تعالی فیصله کړ چې دا دنیا دا اخیرانه ورځ او اخیرانه شپه چې به د جمعې په سار باندې قیامت قائميږي. په دغه شپه چې څومره مسلمانان دنیا کې پاتې دای په سینه کې کلمه وي پاغي الله تعالی په دغه شپه باندې مرګ راولي دیو په خپل مرګ باندې د شهادت مرګ باندې ومړ شي. سحر به د دنیا کې پروي زمين باندې یو الله وین کې بني او د جمعې سار به یو دا اشراق ټیم بوي او په دغه ټیم کې به الله تعالی قیامت قائم کې. اسرافیل علیہ السلام با بیت المقدس کې چې کوم صخره ګټه ده دای ګټه را پاسه به ودرېږي دا شپېلې به شروع کې لومبه کې خو ډېر خوږ او نرم اوازي خلک به متوجي شي رو با سیوا کېږي او سیوا کېږي با او تر دې چې قیامت بیا قائم شي. وقولهم انا قتلنا المسيح او وینا د دې دا هغه مخکې په بیمانک دهم دلان درې الله تعالی په يهود لعنت ولي کړي غضب په ولي کړي دی باندې ذلت ولي مسلط کړي دي دین شادوغان او خنزیران ولي جوړ کړي چې به دا زیاتی نه ری وینا دي شرایطون ته وګوره کنه دي خبرو ته وګوره. وقولهم او په سبب د وینا د دي او دا وینا به تور فخر ده دا د ندامت او د خپېمانتیا خبر نه ده. ان قتلنا المسيح چې بشک مونږه قتل کړل مسیح علیہ السلام لرا. مسیح په نوم باندې دنیا کې 2 کسان دي
یو مسیح چې پیغمبر دی چې عیسی علیه السلام دی، یو مسیح چې دی هغه کافر او باطل دی چې دجال دی. دجال تم مسیح وي او عیسی علیه السلام تم مسیح وي. دجال مسیح چې په معنا د ممسوح سره دغه چونکې په دې مخ باندې لاس راکاږلی شوی دی، دا یو سترګه سره دغه شته نه، دا مکمل لیو شوی ده، لکه څنګه چې په خټه باندې یو ځای لیو کې هموارې کې، دارنګې دا یو سترګه د هغه بلکل نشته داخې، او دا بله سترګه چې د دې دا ګولۍ بار راوتې ده، د مونږ ګولۍ خو دننه دي، دغه ګولۍ بار راوتې ده لکه د انګور د دانې په شانتې، څه ناشنا شی دی. نو هغه ممسوح ورته ځکه وایي. او عیسی علیه السلام ته مسیح وي، خو دا مسیح په معنا د ماسح سره. عیسی علیه السلام ماسح لاس راکاږونکي ته وي. عیسی علیه السلام به چې کله یو بیمار له مادرزاد ړوند به چې د کمپنۍ نه به چې کوم هغه ړوند راغلی و، او په هغه باندې به عیسی علیه السلام مخ باندې به لاس راکاږو، هغه له الله تعالی سترګو کې نظر واچو. عیسی علیه السلام ماسح دی او دجال ممسوح دی. دې توجیهات نور موږ درېمه سپاره کې کړو. عیسی ابن مریم چې عیسی زوی د مریم دی، نوم عیسی دی، او ابن مریم ورته ځکه وي چې خلک عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی. وي څنګه زوی شاخو د مریم بیبي زوی دی، څنګه ته د الله تعالی زوی دی؟ نو عیسی ابن مریم رسول الله چې رسول الله تعالی دی، دا په یهود باندې رد شو، هغې دې ته نسبتونه نور کی وینا د الله رسول دی، دومره لوی منقبت او دومره لوی فضیلت د الله پیغمبر، دا وړه خبره ده. او بیا جلیل القدر نبی دی. وما قتلوه او دی نه دی قتل کړي هغه لره، وما صلبوه دا دی اسې دعوی کې چې موږ قتل کړی، الله وی نه قتل کړي، دروغ وي. وما صلبوه او دی پسولې نه دی خېجولې هغه لره، صلیب په پانسې خېجولو ته وي. الله تعالی چې کله د انسان نه خفه شي، موږ د خپل استاد محترم اکوړي کې مدرسه کې وي چې کله الله تعالی د انسان نه خفه شي، الله تعالی ته عقل والی، دا د الله تعالی د غضب یو علامه ده چې عقل ته الله تعالی والی. او چې عقل ته الله تعالی والی کنه بیا د خلی بیا باکنی چې سی ہوئی بس لگیا وي بیا وی. جب اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں تو عقل چھین لیتا ہے، اور چې عقل ته والی کنه بدی بیا سوی لګیا نه جادي سوی. اوس دی وی چې هغه موږ په پانسې باندې خېجولې. نو عیسایانو مو د یهودو په نقش قدم باندې روان یې صلیب نشان جوړي اوسو، پار کور کې بره صلیب نشان لګېدل لري، او په غاړه کې ځان له صلیب اچولي وي، بلکې د عیسائی کېدو د نصرانی کېدو علامت دار چې تبه صلیب ځان په دې غاړه کې اچي. یعنې گویا چې عیسی علیه السلام په پانسې خېجولې شوی دی، حالانکه دا یقیني ده چې نه خېجولې شوی او نه قتل شوی دی. نو عیسایانو مو د یهودو په نقش قدم باندې روان شو. وما صلبوه او دی پسولې نه دی خېجولې هغه لره، ولکن شبه لهم لیکن مشابه کړی شو عیسی علیه السلام دیتا. د عیسی علیه السلام مشابهت یو بل انسان باندې الله تعالی راوستو، هغه بل انسان دی قتل کو او دی موږ عیسی علیه السلام قتل کو. یا د شبهه خپل معنی وکړي، لیکن معامله مشتبه کړی شوی د پدی باندې. دی غریبانو په هیڅ فیصله پوه نه چې سو کو سو وایو، کدا عیسی علیه السلام موږ ملګری بیا څه شو، کدا د موږ ملګری د عیسی علیه السلام بیا څه شو. نو راشه په قرآن فیصلو کې پوهه بشي کنه، جهالت کې پراته قرآن یې نه قتل شوی، الله پورته کړی دی. انی رافعک الی قرآن وی درېمه سپاره کې بتادان ته پورته کومه. وان الذین اختلفوا او بشکه کسان چې دی اختلاف کړی دی، دی مختلف شوی دی فيه د عیسی علیه السلام په باره کې، چې دا عیسی علیه السلام دی نو موږ ملګری څه شو، دا موږ ملګری عیسی علیه السلام څه شو. لفی شک منه خامها دی په یو لوی شک کې دی، منه رد باره کې در قتل باره کې فیصله چاو نکړی شوه. ما لهم به من علم قرآن سونه تاکید سره بار بار دا خبره کی. معلومیږي دا چې یهود دا خپله مسله څومره په زور او شور سره پیش کی. نو قرآن نه دی شوی دا کار او نه دی شوی. ما لهم نشته دی لپاره به
په دې خبره باندې من علم څه علم یقیني څه یقیني علم دې سر نشته الا اتباع الظن مگر تابعداري کول د ګمان په ګمان او پاټکل پسې روان دي د ګمان څه اعتبار دی ستاړه کې چې سره وځه ستا ګمان دی وما قتلوه یقینا او دینه دې قتل کړي عیسی علیه السلام لرا یقینا قتلا یقینا فوجلو یقیني سره ها تلیو په دې اراده باندې د گرفتاری اراده کړی و لیکن هغه گرفتارم نشو دی لاسلم رانغی بر رفعه الله الی چابوی چې لکه دی وجلم نه دی نو شو بیا لکه عیسی علیه السلام نو قرآن بر رفعه الله بلکې الله پورته کړی دل را الیه خپل ځان طرف ته اسمان ته بوتل دی دا ناقدر خلکو الله زما د پیغمبر قدر نشي کولی نعمت تینا واغستو نو بره بوتو وکان الله عزیزا حکیما او امت محمدیه ډیر قدردان خلق دی دا ډیر باادب ډیر قدردان دی الله تعالی په هر یو کار کې لوی حکمتي دا امت قدردان دی دی خپل پیغمبر نه قتل کړي او نه د خپل پیغمبر د قتل منسوبه جوړ کړی دا بلکې د خپل پیغمبر د پاره جان ور کړی سری ور کړی دی الله تعالی دا قدردان امت دی نو راشي او لوی نبی ول بل ورکا د عیسی علی السلام د برکاتونو الله تعالی د امت به مستفید کی د دې امت خو سناشنا شان دی کنه په شورو کې جلیل القدر نبی چې نبی علیہ السلام دی او په اخره کې جلیل القدر نبی چې عیسی علیہ السلام دی سړی حیران دی امت تعلیمات د امت فضایل ہوتا چې اول او اخر دواړه بخي نو منځ کې به د الله د ذات امید ان شاء الله خبري کا خیری هر زمانه کې به ان شاء الله مسلمان بخي الله وتبهنه کې د اول اخر خدي دواړه کا خیری شورو کې مخلص خلقو خالص مخلص خلقو اخره کې هم خالص او مخلص خلقي دامن کې به قهر الله تعالی د املوک په تول کې راوړیو ان شاء الله بخي ولادم بهانه نصیب کی وکان الله عزیزا حکیما او دی الله تعالی عزیزا غالبا چابوي او ژوندې انسان بر الله تعالی خېجول شي او خېجول شي پیدا نبی رسول الله خېجول نه وسو کم دیته بوتلو په ژوندانه باندې او حکیما حکمت والدی دا عیسی علیہ السلام برو خېجو نور پیغمبرانو خو نه خېجولي بس الله حکیم نه کنه الله په حکمتونو تکم ځای پويږي حکیما حکمت والا او پسو د وینا د دې چې بشکه موجر مسیح علی السلام لرا چې عیسی د مریم نه چې رسول د الله تعالی دی او دینه دی وجنه اغلرا او نه پانسه هجری د اغلرا لیکن معامله مشتبه کړی شو په دی باندې او بشکه کسان چې دی اختلاف کړو د دواره کې خامها په لوی شک کې دندنه نشته دی را پاره په دی باندې یقیني علم مگر تابعداري کول د ګمان او دینه دی وجنه اغلرا یقیني طور باندې بلکې الله تعالی پور تکړه د خپل ځان طرف ته او دی الله تعالی غالب او حکمت والا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نشته دی یو تن د اهل کتابنا الا ليؤمنن مگر خامخا دی به ایمان وروړي به پدی عیسی علیہ السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ ددنا و یوم القیامت او پرد د قیامت باندې یکونو وبدا عیسی علیہ السلام علیہم پدی باندې شهیدن گوا پدی مخکې آیتونو کې د یهودو دا داوا بیان شو چې هغه موږ عیسی علیہ السلام قتل کړی دی قرآن کریم بھرپور طریقے سره دا رد کو چې عیسی علیہ السلام نه قتل شوی دی او نه په پانسه هجول شوی دی بلکې الله تعالی صحیح سالم په خیر او عافیت سره روح او جسد دواړو سره الله تعالی اسمانو ته پورته کړی دی په دې يهود باندې اشتباه راغلی ده دی مشتبه شوی دی چې موږ عیسی علیہ السلام وجل دی او خپل ملګری وجل دی تر اوسه پر دی په دې ابهام کې پراته دي او تذبذب شکار دي صحیح یقیني علم دا مسلمانانو سره دی
چې قران کریم دای واضح بیان کړی دی او نبی علیہ السلام په خپل تعلیماتو کې راي بیان کړی دی چې حضرت عیسی علیہ السلام وجل شوی نه دی او نه لا په خپل مرګ باندې مړ شوی دی بلکې هغه ژوندی دی او په اسمانونو کې دی او د قیامت نه مخکې به راکوزیږي به او خپل عمر به پوره کی او بیا به له په خپل مرګ باندې به وفات کیږي به او دفن کیږي به او دغه زمانی مسلمانان به په عیسی علیہ السلام باندې جنازم کی د دې آیت مبارکه مشهور دو تفسیر شوي دي یو تفسیر دا دی چې هر یو يهودي او هر یو نصرانی له چکل مرګ راځي نو د مرګ په ټیم کې د یقین شي چې عیسی علیہ السلام مړ شوی نه دی او نه قتل شوی او نه په پانسه باندې خېجول شوی دی نو دې دا ټیم کې دا ومني چې او عیسی علیہ السلام د الله بنده او د الله پیغمبرو نه هغه ولد الزنا او نه حرامي او نه هغه مړ شوی او نه هغه پانسه باندې خېجول شوی دی يهودين په دې باندې ایمان نوړي او نصرانیم په دې باندې ایمان نوړي خدا ایمان معتبر نه دی ځکه چې هغه د مرګ فرشته راغلی وي روح ته نه قبض کی نو دغه ټیم کې دیره زور نه ورکی چې تاسو د عیسی علی السلام بارکه سوي يهود خدا وی چې سره پیغمبر نو ایو تکذیب کی انکار کی پیغمبر د سره نه مني او الټا دا داوا کی چې مونږ هغه قتل کړي دی او په پانسه باندې خېجولې دی نو دغه يهودي د خپل مرګ په ټیم کې د دې خبره اقرار وکړي چې عیسی علیہ السلام د الله پیغمبر او د الله نبی او خدغه منلو او دا ایمان معتبر نه دی یعنی په دې باندې سړی خلاصې دی نشي قیامت پر ورځ باندې هغه ایمان معتبر دی چې د مرګ د فرشتي نه مخکې ته ایمان نوړي دا ایمان اختیاري وي اصل کې د سړی خپل عقل او هوش او حواس برقراري او د عالم آخرت نه لیدلی نو دې په خپل اراده او اختیار باندې چې یو فیصله وکړي دا ایمان معتبري او چې کله د مرګ فرشته ښکار شو هغه د مرګ شروع شو روح قبض کول شروع کی نو بیا په دغه وخت کې چې ایمان نه معتبرو دا ایمان خو بیا فرعون هم تیار شروعي چې کله دغه نه فرشتي روح قبض کونه فرعون هم اقرار وکړ چې اوس ایمان نوړم په کوم ذات باندې چې بنی اسرائیل ایمان نوړي دي لیکن قران کریم وی چې آن اوس ته ایمان نوړي وقد عصيت او تروس غتا انکار کو نافرمانی دي کوله او وكنت من المفسدين تو فسادي وي نو د فرعون ایمان معتبر نشو قبول نشو ځکه چې هغه عمر فرشتي ته روح قبض کولو دا ټیم بسو منل شي اصل کې د ایمان لپاره بنیادی خبره غیب دی چې تا الله تعالی نه دی لیدل ته ومني او تا فرشتي نه لیدل ته ومني او د مرګ احوال تا نه دی لیدل ته مني چې داشته او د مرګ نفس چې دا سدي دا انسان نه دی لیدل خو مني ولی مني پیغمبر علی السلام دی لیدي د پیغمبر علی السلام ته اعتماد کړي ته د ټولي خبرې ټیک دي الانکه په عقل باندې او په علم باندې او په سمج باندې هم تنخ کاری او چې کله د مرګ فرشته مخامخ شو نو هغه یا عذابونه شروع شي یا راحتونه شروع شي اوس خو تا په خپل سترګو باندې ولیدلو اوس کچرته ایمان وروړي تر پیغمبر په خله نه وروړي تی په خپل سترګو باندې وروړي چې ما ولیدل نه ځکه ایمان نه وړم نو دا خو ایمان د سره شنه دا خو ته په خپل علم باندې او په خپل سترګو باندې او په خپل یقین باندې ایمان نه وړي پیغمبر په کتاب من نه وباسو نو ایمان د سره ایمان نشو یہ د ایمان بالمشاهده وی نو دغه ایمان د يهودي بیا معتبر نه دی او یو نصرانی او عیسائی چې ایمان نوړي دا ټیم کې عیسی علیہ السلام باندې نو عیسایانو کې بلا خلق دی سو کوي چې او عیسی علیہ السلام په پانسه باندې خېجول شوی دی د يهودو خبر هغه منل نه ناغم دا ټیم کې بیا توبه واسي چې نه عیسی علیہ السلام په پانسه نه دی خېجول شوی نبی دی بعد عیسایان وی چې عیسی علیہ السلام د الله تعالی زوی دی نه الله تعالی پورته کړی دی سو کوي چې نه عیسی علیہ السلام بذات خود الله تعالی دی هغه د لاهوت او د ناسوت خبري شروع کړي چې ناسوت او جسم دلته پاتې شو لاهوت او دغه نه بر لړو عیسی علیہ السلام وایي کې دوه جسمونه دي او دوه بدنونه دي یو بر دی بل ښکته دی
عجیبه عجیبه خبرې کوي. نو دغه نصرانی دغه ټیم کې ایمان نه وړي چې نه بس عیسی علیه السلام دکه یو د الله بنده او د الله رسول او پانسی شوی نه دی او قتل شوی نه دی، لیکن د عیسائی او د نصرانی دغه ایمان نه معتبرو. نو هر یو یهودی هر یو نصرانی د خپل مرګ په ټیم کې چې دله کله مرګ راځي نو دی ایمان وروړو ته تیار شي او منی یې، خو لیکن هغه قبلیږي نه. دیم تفسیر د آیت مبارکه دا دی چې نه کله عیسی علیه السلام د قیامت نه مخکې راشي چې کله الله ته منظور وي نو هغه ټیم کې چې په ځمکه باندې څومره یهودیان او نصرانیان وي هغوی به په عیسی علیه السلام باندې ایمان نه وړي. نو که ایمان نه راوړي نو بیا به قتلیږي به. ځکه د عیسی علیه السلام په زمانه کې به صرف ایمانی اسلام او یا چې کله قتل کېدلو. یو سړي ته به دا اختیار نه چې بس زه نه ایمان نه وړم او نه جزیه ورکوم د خپل مذهب باندې برقرار نه، بس یا به ایمان نه وړي او یا به چې کوم نو توري ته ځان تیار ساتي. نو نصرانی خلک چې خو په ایمان وروړي په عیسی علیه السلام باندې هغه خو به پوه شي چې دا موږ ته دروغ ویلي شوي دي چې عیسی علیه السلام الله تعالی او یا د الله تعالی زوی او یا هغه په پانسۍ باندې خېجوړی شو هغه زنده سلامت راغی او د صلیب هغه عقیده به ختم شي. او چې کوم یهود دي خو ایمان نه وروړي نو عیسی علیه السلام به ردی خلاف تور اوچته کی، مسلمانان به سره او یهود به ټول پټوله باندې قتل بشي، څوک یهودي او پزمک باندې باقی پاتې نشي. نو آیت کې بیا پیشنګوئی ده چې د قیامت نه مخکې چې کله عیسی علیه السلام راشي او راضي به نو دغه وخت کې چې څومره یهود او نصارا دي نو دیو په عیسی علیه السلام باندې ایمان وروړي. د یهودو هم یقین شي چې هو موږ خو دروغ ویلو چې عیسی علیه السلام موږ پانسي کړی موږ مشرانو هغه ژوندی راغی نه مړ نه پس څوک بیا واپس دنیا ته راغلی دي. نو هغوی به هم پوه شي خو لیکن د الله غضب او لعنت په دې شعر ایمان به نه وروړي نو قتل به شي دي. زمونږ د اهل سنت والجماعتو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام ژوندی دی زنده سلامت دی، هغه نه مړ شوی دی او نه په خپل مرګ او نه یهود ولاسه، هغه په دویم اسمان کې دی او چې کله الله تعالی وغواړي نو به راځي دنیا ته. نبی علیہ السلام مبارک ارشادات دي، قرآن کریم هم ځای په ځای آیت طرف ته اشاره کړې ده. لکه سورې زخرف کې الله جل شانو فرمای وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها. وی دا عیسی علیہ السلام چې دا د قیامت علم نه یعنی د قیامت یو نښه ده. په یو قرات کې لعلم نه علم علامت او نشانی توي. د عیسی علیہ السلام دنیا ته واپس راتل دا د قیامت د علاماتونه دي. د قیامت علامتونه درې قسم دي، څه واړه دي څه درمیانه دي او څه غټ دي. غټ علامتونه د قیامت لس دي، پای کې یو غټ علامت د عیسی علیہ السلام دنیا ته راتل دي. دا پوه قیامت بالکل په سر باندې راغی، ځکه د عیسی علیہ السلام نه مخکې دجال به راغلی وي، بیا به عیسی علیہ السلام راشي، دجال به قتل شي، عیسی علیہ السلام به بیا وفات شي. د هغې نه پس بیا د انور به د مغرب د طرف نه به راخیږي او د اسمان د یمن نه به راشي او بیا به واپس شي. او بس بیا آخرې کې دابة الارض به راشي، یو حیوان دی چا به روزي او هغه به په ټوله دنیا کې به چکر ووهي او د هر یو انسان په تندي باندې به مهر ولګي. د مؤمن په تندي باندې به د ایمان مهري او د کافر او د مشرک په تندي باندې د کفر مهر وي. دا کاف او فا او را چې کفر ته جوړیږي دا به د انسان په تندي باندې وي او دا ټول انسانان به یو بل تبا کې د ګوري او ښکاری به چې دا مؤمن دی او دا کافر دی. د کافر کفر او په تندي کې ښکاری او د مؤمن ایمان او په تندي کې ښکاری. بیا به یو شپه راشي چې اوږده به وي او سمه به اوږده وي او سهار له بیا قیامت قایم شي. نو د عیسی علیہ السلام دنیا ته راتل دا زموږ ایمان دی، دا زموږ عقیده ده. دا 100 حدیثونه تقریبا داسې دي چې هغې کې د عیسی علیہ السلام دنیا ته د راتلو ذکر دی او دا خبره تواتر ته رسېدلې ده. یعنې که دین یو انسان انکار کړي نو کافر کېږي ورسره. که یو سړی وي چې نه بس عیسی علیہ السلام نشته نه راتلل شته هېڅ هم نشته دې سره یو سړی کافر کېږي. بیا د عیسی علیہ السلام راتل دا صحیح حدیثونه بخاری او د مسلم
او د نورو د حدیثو کتابونو کې دې ذکر دی چې عیسی علیه السلام به راځي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی پیغمبر علیه السلام یو پیرو فرمایل قسم یې وخوړی والذي نفسي بيده، وی قسم مې دې په ذات باندې چې دا په قبضه قدرت کې دما ساده لا یوشکن خامها راضی با لا یوشکن ان ينزل فيكم ابن مریم، ان قریب چې دین راضی او پتا سو کې ابن مریم یعنی عیسی علیہ السلام برازی او راکوزیږي با او حکما عدلا هغه به یو عادل بادشاہ به یو عادل پیغمبر به دای نمخ کې په ځمکه باندې ډیر زیات ظلمونه او زیاتی بشي وي. نو عیسی علیہ السلام چې راشي نو انصاف به قائم کی، د انصاف تل او د انصاف عدالت به قائم کی. او دویندا چې فیکسر الصلیب، عیسی علیہ السلام به دا صلیب مات کی. صلیب ماتول سګران کارونګه ماتولی شو څنګه نشو ماتوله. د صلیب عقیده به اصل کې ماته کی. صرف دا صلیب ماتول مقصود نه دی، د صلیب د عقیده ماتول دی. د عیسایانو دا عقیده چې عیسی علیہ السلام په پانسه باندې خېجول شوی دی، دا د هغه علامت ته چې دا صلیب چې عیسی علیہ السلام راغی ژوندې زنده سلامت، نو دا عقیده خود به خود ماته شو چې عیسی علیہ السلام په پانسه باندې نه دی خطرې، هغه ژوندې راغی انساني شکل کې. دا صلیب د عقیده به د عیسی علیہ السلام پر راتلو سره خود به خود ماته شي. دیندا چې ويقتل الخنزير، خنزیر به قتل کی. خنزیر خو نه سبا مونږ هم قتلولی شو، خو زمونږ او د عیسی علیہ السلام منځ کې فرق دی. د عیسی علیہ السلام پر راتلو سره چې خنزیر قتل شو، دا چې څوک خوري خنزیر ته چې څوک د تعظیم په نظر باندې ګوري هغه هم قتل شي. اصل کې چې هغه قتل شي دا هغه خنزیر هم قتل شي. بیا خنزیر خو یو حیوان نه، مقصود اصل کې د دې پجاری چې کوم عبادت کوون کې دی او د تعظیم په نظر باندې قتل کې دای قتل وشي. اصل کې هغه به قتل شي، ذلیل بشي. نو خنزیر هم چې کوم قتل شي. او دریندا چې وایزاول جزیه، جزیه به ختم شي. جزیه دې ته چې یو ملک دی او هغه چې موږ ایمان نه وروړو، دا خو دې وخت کې اسلام کمزوري شو، مسلمانان کمزوري شو. یو زمانہ وا چې کافرانو به مسلمانانو ته چې موږ ایمان نه وروړو، لیکن موږ ته سوایا موږ تاسو له جزیه درکو، سالانه ټیکس به درکو. داسې یو دورم اسلام تیر کړی دی چې کافران ملکونه و د مسلمانانو ماتحت او په غلامۍ کې به اوسېدلو، چې موږ په خپل حال باندې پرېږدئ او موږ به تاسو له سالانه ټیکس او جزیې درکو. د عیسی علیہ السلام چې راشي نو یا به اسلامي او یا تلوار به وي. نو که یو سړی وي چې زه اسلام نه وروړم، زه په خپل کفر باندې برقرار یم او تاسو له بخیر د جزیه او ټیکس درکوم، نو عیسی علیہ السلام به جزیه نه قبلې چې نه یا ایمان نه وړه او یا توري ته تیار شه. نو یزاول جزیه تا جزیه به ختم شي او یفیض المال. الله اکبر. سناشنا برکتونه به شروع شي د عیسی علیہ السلام پر راتلو سره. نا همونږ لا منصف بادشاہ نه دی لیدلی، ورنه بادشاہ چې انصاف والا شو، قاضي چې انصاف والا شو، بیا چې کوم برکات په ځمکه کې الله تعالی ښکاره کړي. الله اکبر. نا برکات نشته دی وخت کې. عیسی علیہ السلام چې کله انصاف شروع کړي، د الله نظام په ځمکه باندې قائم شي، د فتوحات دروازې به الله تعالی به کولو کې، نو مال به سم ډیر شي. نو نبی علیہ السلام یفیض المال، دا مال به سم بهیږي لکه څنګه چې دا سمندر بهیږي، د کشان دا مال به بهیږي، مال به سم ډیر شي. تر دې چې نبی علیہ السلام فرمایي حتی لا يقبله احد، سو قبلون کې به بیانې د مال اغستون کې او قبلون کې په هغه زمانه کې بیا څوک پاتې نشي. دومره برکتونه وسې واشي. هر سړی سره به مال کور کې دومره ډیر مالي چې هغه موږ سره د اشتو ځای نشته، په دې نور باندې بس کوله. دا به د دې ځمکې نه الله تعالی دا برکتونه بروباسي چې کله عیسی علیہ السلام راشي. او نبی علیہ السلام فرمایي اصل کې په دغه وخت کې به د مال قدر پاتې نشي. د هر دور یو رواج شي په خلکو باندې غالب شي. دی وخت کې سرمایه او مال په خلکو باندې غالب شوی دی.
نو د نبی عیسی علیه السلام په زمانه کې حتی تكون السجدة خیرا من الدنيا وما فيها. د عیسی علیه السلام په زمانه کې به خلک مړه په مال بسکو، یو سجده چې سړی الله ته ولګي دا د مال نه بهتر ده. یعنی خلکو کې به د اعمالو شوق پیدا شي، اعمالو رغبت به پیدا شي، د هر سړی توجه به نیکو اعمالو طرف ته شي. نو دا څومره باغ دوړ چې نن سبا په مال پسې د شپه او ورځو دومره باغ دوړ به خلک بیا آخرت پسې کی. ځکه مرګ قیامت په سر باندې راغی. عیسی علیه السلام غټه نشانی ده. نو د خلکو توجه به نیکو اعمالو ته سیوا شي. نبی علیہ السلام فرمایي حتی تكون السجدة، یو سجده چې انسان الله ته ویلږي په هغه زمانه کې به یا هغه چې ما تر دنیا او د ما فیها د مال نه بهتر او غوره ده. او بیا ابو هريره رضی الله عنه وی په دلیل په تور باندې وکرو ان شئتم وداتوای و من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. ان عام داوی چې په دې آیت کې اصل کې د عیسی علیه السلام دراکوزیدو د قیامت نه مخکې دراتلو پیشنګوئی ده چې دې برازي او خلک په خپل سترګو باندې ویني. بل حدیث کې مسند احمد کې نبی علیہ السلام فرمایي چې دومره برکتونه براشي په زمانه کې چې نفرت به ختم شي، دشمنی به ختم شي، تر دې چې د حیواناتو منځ کې هم دشمنی ختم شي. دا کم حیوانات چې دیو بل دشمنان دي لکه بیزا او شرمخ دیو بل دشمنان دي، نو بیزا او شرمخ به یو بل سره یوځای شي په یو د یو نیر نه به یوځای وبس کی. دا څومره حیوانات تر دې چې دا حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي وتلعب الصبيان بالحيات، ماشومان به مارانو سره لوي کی، ژوندۍ مار سره، او دا مار بلا تزرهم، دا مار به ماشوم ته ټک نه ورکی. یعنی دا هغه نه هم صحیح هغه انسان جوړ شي دا مار نه مو چا هم چاته بیا ټک نه ورکی. دومره هغه نفرتونه او بغض او هر څه به ختم شي. او دا د دنیا کې شیم دی اسه د عمر بن عبدالعزیز صاحب رحمه الله په دور خلافت کې دا ډیر منصف بادشاہ او انصاف والو د کور نه شروع کړ نو بس شو بیا. او دا برکتونه هغه زمانه کې خلکو لیدلو چې په پوره بصره کې څوک زکات قبلون کې بیانو، زکات د بیت المال نه وته او په پوره بصره کې وګرځیدو او څوک اغستون کینو ار یو ز صاحب نصاب ما پر دا غسل جایز نه دی، نو هغه زکات واپس بیا بیت المال ته راغی. دا برکتونه خلکو لیدلی دي. او د عمر بن عبدالعزیز سے په زمانه کې دا شرمخ او بیزا او غړي د یو نیر نه د یو چینی نو بس کړی شوی دا لیدلی شوی دي. او چې په کوم ورځ باندې شرمخ او په بیزا باندې حمله وکړه نو امام سیوطی رحمت الله علیه په تاریخ الخلفاء کې لیکلي دي چې هغه ټیم کې کم تن ولړغوي د مسلمانانو امیر وفات شو. چاوته ولې و دې شرمخ په دې بیزه باندې حمله ولې وکړه، خو معلومیږي دا چې برکت الته نوچت شو او چې بیا معلومات شنو واقع په دا ورځ وفات شو. د عیسی علیه السلام په زمانه کې به دومره برکتونه بوي چې دومره زهريله زناور چیرې اب انسان سره یوځای اوسېږي، انسان ته نقصان نه ورکوي. یاد کړه بیان دی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نشته دی یو تن د اهل کتابونه ام من اهل الكتاب الا دغه حصر دی هر یو کتابی، هر یو يهودي، هر یو نصرانی. دا ان په معنی د ما سره دی نشته دی احد من اهل الكتاب یو تن د اهل کتابونه الا مگر لا يؤمنن به خامها دی با ایمان نوړي. لا يؤمنن کې ډیر زیات تاکیدات دي. دا لام پکې د پاره تاکید دی، ظاهره کې دا نون د پاره تاکید دی چې خامها به دا کار کیږي او خامها به دی ایمان نوړي به پدې عیسی علیه السلام باندې قبل موته. دا قبل موته کې دا هی ضمیر چره دیک یا ضمیر دغه احد تراجه کې دغه کتابی تا يهودي او نصرانی تا. یو يهودي نصرانی چې کله په خپل مرګ باندې مري نو دا مرګ پټین کې دی خامها چره په عیسی علیه السلام باندې ایمان نوړي. دا قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے منقول ہے. فرمائی لا يموت يهودي ولا صاحب كتاب
اس یو یهودی او یو نصرانی اعلی مرګ نه راځي حتی یؤمن بعیسی تر دې چې هغه په عیسی علیه السلام باندې ایمان نه وړي. ابن عباس رضی الله عنه چې کله دا خبره وکړه یو سائل یو سوال کوونکی ورته وایي نه حیرانه په دې ما چې یو یهودي له نصراني ناڅاپه مرګ راشي او بیا د ناڅاپه مرګونو مثالونه ول ورکړو. وی لکه فرق یو یهودي او نصراني دی. وی لو خر من بیته وی که فرق دی د بره د چت نه را پریوځي یو یهودي نصراني د چت نه را گزار شو او دې څنګه چې ځمکې لرا شو سټي مات شي نه دی به دا ټیم کې ایمان نوړي کنه خو سټ مات شو. ابن عباس رضی الله عنه ته وی دی را پریوتو دوران کې د مې سره اقرار وکي دغه د مرګ فرشتہ راغلی روح تینالي نو مونږ ته وښکاري چې دی را گزار شو را پریوځي لیکن دغه دوران کې دا يهودي او دا نصراني اقرار وکي چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر او د الله بندو تر دې چې چاته لو ضربا او نو که احدهم وکفر کده یوتن ته 60 پتور باندې واخی چې 60 نه پتور باندې واخی نو سونه ضرب دانه شروع ہوزي دغه دوران کې د ایمان نوړي. ابن عباس رضی الله عنه ته او یتلجلج به لسانه مونږ ته وښکاري چې 60 نه جدا شو او دا 60 نه جدا کیږي او دا حرکت کی دغه ټیم کې رد جب ایمان نوړي بلکې تر دې چې ان احترقا کدی په اور باندې سوځي کدی په اوبو کې غر کیږي کدی د دیوال نه راپری وځي قرار غړیږي او اکله سبعن تر دې چې درنده دل رخوري یا چې کوم بل سو په دک ټیم کې دا يهودي او دا نصراني ایمان نه خمون ته پته نه لګي چې د ایمان نوړو کدی څنګه مړ شو لیکن دا ایمان چره دا معتبر نه دی. او یا دیم تفسیر دغه وکي چې د قیامت نه مخکې چې کله عیسی علیه السلام زنده سلامت راشي را کوز شي او غټین کې کم يهود او نصارا وي ناغي او په عیسی علیه السلام باندې ایمان نوړي او چې نه وړي نه به قتل شي. و یوم القیامت او پرد د قیامت باندې نو قبل موته کې داهی د یاد عیسی علیه السلام تراجه د عیسی علیه السلام د مرګ نه مخکې او یا د هر یو تن چې په خپل مرګ باندې مري. و یوم القیامت پرد د قیامت باندې یکون عبدا عیسی علیہ السلام علیہم پدی باندې پدی یهود و نصارا باندې شهیدن گواه دی به گواہی کی د یهود خلاف بدا گواہی کی چې ما تکذیب کړو ما انکار کړو او ما ته دا نسبتونه کولو او د نصارا خلاف بدا گواہی کی چې دی ما توی د الله تعالی یا د الله تعالی زوی یا ما ته د خدای او درې مې سره جوړه کړی و چې چا د ما باره کې غلط نسبتونه کړی دي عیسی علیہ السلام بدای خلاف گواہی وکي چې عیسی علیہ السلام د چا خلاف گواه شنه بسونی سره شبه او نشته یو تنده هر کتابونه مگر همها ایمان وروړي دي په عیسی علیہ السلام باندې مخکې د مرګ ددنه او پرد قیامت باندې ایبدا عیسی علیہ السلام په دی باندې گواہی کوونکي